نورو محترم مسلمانانو، نن وظیفه زمونږ ډیره زیاته بهترینه ده. غوړ مخلوق به ستا مسخري، غوړ مخلوق به ستا تابعداري، غوړ مخلوق به ستا د حکم نه لاندې کار کوي، چې ته څه وایې هغه به کېږي. دا د 15 منټو وظیفه د محترمو ډیره زیاته اسانه هم ده. الله تعالی به ورسره ستاسو حاجتونه هم پوره کړي، ځکه چې دا داسې وظیفه ده محترمو چې دنیا به غونډه الله تعالی ستا دپاره مسخره کړي. مسخره پیژنې که نه که نه پیژنې محترمو؟ مسخره دې ته وایي چې ستا دپاره به دنیا لیټ شي، ستا دپاره به هر انسان تابع کړی شي، ستا حاجتونه به که د مخلوق په ذریعه وي او که د خالق په خپله کوي، ستا حاجت به الله تعالی پوره کوي، ستا مشکلات به الله تعالی اساني، ستا دپاره به اسانتیا پیدا کړی شي. ټول مخلوق به په تا پسې منډې وهي او ډېر خلق دا وظیفه کوي محترمو. د دنیا دپاره خو ډېره زیاته بهترینه، دنیا د مال او دولت دپاره او د دنیا د رهایش او د دنیا د مزو دپاره. محترمو دنیا خو د مزو ځای نه دی، خو د دنیا کې چې چین سکون راحت زندگی درته میلاو شي، بس دا مزې دي. ځکه زمونږ په ذهن باندې، زمونږ په دماغ باندې صرف د دنیا محبتونه، د دنیا لعویات، د دنیا څونه چې منګړت کارونه زمونږ په دماغ باندې هغه سوار دي، سورلی فی کوي. او شیطان چونکې دا کوشش دی چې د دماغ زه د دنیا د هغه انجکشنو نه ډکې کم انجکشن محترمو چې ډېرې زیاتې هغه تیزې انجکشن دي. نو کم انسان چې وایي چې د شیطان د وسوسو نه دی الله تعالی وساتي، هغه د آخرت فکر شروع کړي، د آخرت غم دی شروع کړي. کم دماغ له چې ګوره ته کومه خبره ډېره وړې که نه، مثال په طور دماغ ته وی چې بس لومبنی ستا دا کار چې د آخرت فکر شروع کړه، آخرت فکر شروع کړه، د آخرت غم شروع کړه، نو هغه دماغ به ستا 24 ګنټې په دې غم کې مبتلا شي. او دا یو بهترین کارګردګي ده چې ته د خپلو دماغونو دا کار واخلي. خو چې کله ستا دماغ په دغه باندې یعنې کارګردګي شروع کړي، نو محترمو دنیا به الله تعالی بیا ستا خپله راولي. ګوره حدیث مبارک کې راځي، الله تعالی هم فرمایي د چا چې دنیا مقصود جوړ شي، دنیا ګټل، د دنیا مزې چرچې، د دنیا خواهشات پوره کول، نو محترمو د په آخرت کې هیڅ حصه نشته دی. او څوک چې خپل اصلي مقصود هغه آخرت جوړ کړي، د خپلې زندګۍ بهترینه سرمایه آخرت جوړ کړي، نو دنیا به هم الله تعالی دله ورکړي او آخرت به وله انشاءالله هم الله تعالی ورکړي. نو دا وظیفه انشاءالله تاسو د خپلو حاجتونو دپاره وکئ، د خپلو مشکلاتو دپاره هم کولی شئ. کښېنئ د الله تعالی ده او یو 15 منټه انشاءالله وکئ، الله تعالی مو حاجتونه پوره کړي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ډېرو معززو محترم او قابل قدر مسلمانان رونو خویندو، هغه مسافر کم چې بهر وطنونو کې ژوند کوي، الله تعالی د ټولو مسافرو حامی او ناصر مددګار شي. الله تعالی مو ونازوه، الله تعالی مو دین او دنیا ښایسته که، په څه چې خوشحالیږي الله تعالی مو هغه تمام حاجتونه پوره که. محترمو نن زمونږ وظیفه ډېره زیاته بهترینه وظیفه ده د دنیا د ګټلو دپاره. ګوره دنیا وګټه، ویې ګټه، خو د الله په مخلوق یې ولګوه. دنیا وګټه او د الله تعالی د دین په شعبو باندې استعمال کړه. دنیا وګټه الله تعالی او د الله تعالی د رسول صلی الله علیه وسلم په دین منور باندې د خپل مال معطر کړه. ګوره د الله تعالی دین منور دی، موږ به هم منور شو. د الله تعالی دین نورانی دی، زموږ مال به هم نورانی شي. د الله تعالی دین قیمتي دی، زموږ مال به هم ورسره قیمتي شي. که موږ خپله ځواني د الله تعالی په دین باندې تېره کړه، نو زموږ زندګي به هم منور شي، معطر به شي. او که نه، ګوره څوک چې د عطرو والا دکان ته ورشي، نو که هغه عطر مږي او که نه مږي، خو لیکن د ده نه خوشبویي خیږي. او که څوک د لوار دکان ته ورشي، که لواري یعنې لوار نه څه اخلي او که نه، خو ده نه بیا هم هغه د لوار د دکان بوی خیږي. دغه رنګې زمونږ زندګي ده، که موږ په زندګي په دین باندې ولګول، استعمال کړه، انشاءالله ټول خلک په موږ باندې انشاءالله فخر کوي. او که داسې مو نه کړه، نو محترمو بیا ډېره د خسارې وظیفې سټ ته راځو، ډېرې خبرې پکې د نه کوم. اللهم سخر لي كل مخلوق بحرمة سید الابرار والله المستعان على ما تصفون. تاسو ته په دې سکرین باندې دا وظیفه ښکاري. اللهم سخر لي، الله به د غون مخلوق ستا دپاره مسخر کړي. په چا؟ په نوم د هغې لوی ابرار، هغه اولی الله چې مستعان دی د چا نه؟
د هر چا نه مستعان یعنې الله تعالی هر چا ته ورکولی شي. محترمو دا وظیفه تاسو 15 منټه کوئ چې هر ټایم یې کوئ، کو د تهجد په ټایم کې کوئ، کو د ماسپښین په ټایم کې کوئ، کو د مازدیګر په ټایم کې کوئ، کم ټایم تاسو سره فارغ وي دا کینئ په خپل ځای باندې او دا وظیفه 15 منټه کوئ. اللهم سخر لي كل مخلوق بحرمة سید الابرار والله المستعان على ما تصفون. انشاءالله چې دنیا به د الله تعالی خپل ذلیل رسوا راولي، دنیا به د الله تعالی داسې راولي چې انشاءالله ته پسې منډه نه وي، دنیا به تا پسې منډې وي. نو لہذا چې چا سره مال وي، چې چا زور وي د هغه شور وي، که نه چې چا سره مال وي رشتې هم د هغه دپاره ډېر وي، خو هغه بدرنګه ولې نه وي، رشتې هم د هغه دپاره ډېر وي، د هغه دپاره عزتونه هم ډېر وي. موږ په خپله وایو که نه، نو دغه رنګې مال ښه څیز دی، خو چې د الله تعالی په دین باندې ولګي، د الله تعالی په اولیاء کرامو، طلباء کرامو، علما عظامو باندې ولګي، غریبانانو باندې ولګي، کونډو رونډو باندې ولګي، دغه ډېر بهترین مال دی. الله تعالی دې دغه مال ستاسو ته مبارک کړي ډېر ډېر. نو دا وظیفه انشاءالله دغه ترتیب سره ختمیږي. دغه ترتیب